عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العالمين لاک لاک شکر په دې خبره باندې چې د خپل محبوب محمد مصطفی احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت د اورېدو دپاره الله پاک توفیق راکړي او مقصد د دې هغه دا دی چې موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام حیثیت او د نبي علیه السلام عظمت پته ولګي او زموږ په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره محبت پیدا شي عظمت پیدا شي او بیا اطاعت پیدا شي نو په دغه سلسله کې دا زموږ دریم درس دی نننی درس کې به څلور خبرې کېږي اولنۍ خبره د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم شجره نسب مطهره دویمه د نبی علیه الصلاة والسلام په نیکونو کې دوه هستیانې چې هغه ډېر زیات په عربو کې مشهور وي د هغو تذکره به کېږي یو قصی بل هاشم او دریمه خبره د قریشو خصوصیات چې الله رب العالمین دوی له ورکړي وو خبرو کې الله پاک قریشو له امتیازي حیثیت ورکړو او څلورمه خبره د دې درس نه موږ ته څه هدایت او سبقونه حاصل شي اولنۍ خبره د نبي علیه الصلاة والسلام شجره نسب مطهره د قرآن کریم د سورې توبې یو آیت مبارکه تلاوت شوی دی لقد جاءكم رسول من انفسکم یقینا راغلی دی تاسو یو پیغمبر من انفسکم د انفسکم ټکی چې دی د دې په باره کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم بفتح الفاء وقال فرمایي انا انفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آباء من لدن آدم سفاح كلنا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه آیت مبارکه لقد جاءكم رسول من انفسكم بجبن یو قرات انفسكم او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې فرمایل لا انفسكم فرمایل انا انفسكم نسبا وسهرا وحسبا زه په تاسو کې پاکیز تریما په اعتبار د نسب سره او په اعتبار د سرکنۍ سره په اعتبار د حسب سره او بیا فرمایل لیس فی آباء من لدن آدم د آدم علیه الصلاة والسلام پورې زما چې څومره والدین دي زما مور داغي مور دا ټول د الله تبارک وتعالی چې څومره زما په نسب کې والدین راوځي دا د دې پیدایش دا په نکاح سره شوی دی د آدم علیه الصلاة والسلام پورې په دې کې یو قسم یوه زنانه کې بدکاره نه وه او زما په دې نسب کې که د مور نسب دی که د پلار نسب دی دا ټول په نکاح سره پیدا شي د نکاح په صورت کې پیدا شي د دې وجې نه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هم به فرمایل انفسکم او تفسیر فرمایل من افضلکم و اشرفکم
دې تفسیر دی تاسو کې افضل په تاسو کې اشرف. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حسب د پاکونه پاکیزه ترو. وګورئ قرآن کریم یو واقعه ذکر کړې ده، د واقعې د افک هغې ته ویل کېږي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې تهمت ولګي. ان شاء الله پورا واقعه مخکې به راشي. الله پاک یو خبره فرمایي لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. دې خلکو دا ولې نه وي چې دا خبره واورېده چې زموږ دپاره په دې کې د بحث هم ګنجایش نشته. دا خو لوی بهتان. دغه په تفسیر کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي ما بغت امرأة نبی قط. د یو پیغمبر بیبي چرته کې داسې کار نه دی کړی. یو صحابي دی اشرح خراساني رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې نبی علیه السلام دغه خبره فرمایله چې د هېڅ یو پیغمبر بیبي هغه په دغه ګناه د دې کې نه ده ملوث شوي. او بیا امام ابن کثیر رحمه الله د حضرت عبدالله بن عباس دا قول نقل کوي، فرمایي هم دا قول د عکرمه هم دی، د سعید بن جبیر رحمه الله هم دی. نو چې د پیغمبر بیبي هغه فاجره کېدل د منصب د نبوت نه منافي ده، نو د انبیاو د پیغمبرانو میندې د هغو نیاګانې د هغو پاکېدو خو لازم تر پکار ده چې بیبي پاکوي نو مور به خامخا پاکوي. او تاسو ګورئ قرآن کریم کې واحد یو پیغمبر دی چې د هغه د نیکه او د هغه د مور او بیا د هغه د پیدایش واقعیت تفصیل سره ذکر ده د حضرت عیسی علیه السلام. او په مختلفو صورتونو کې په مختلفو طریقو سره ذکر ده. د هغې وجه دا ده چې په تمامو انبیاو کې د آدم علیه السلام نه واخله تر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې په هېڅ یو پیغمبر باندې چا د دې ګناه تهمت نه دی لګولی. صرف یهودو لعینو په حضرت مریم باندې دا تهمت لګولی و. او الله رب العالمین د هغې د صفایي لپاره د یوې زنانه نوم په قرآن کریم کې نشته، صرف د حضرت مریم دی. او د یو پیغمبر داسې تفصیلي واقعه د پیدایش او د هغه د مور د پیدایش او بیا د هغه د نکاح خبره دا په سورې آل عمران کې دی ولې ذکر شوې ده، دا د هغې صفایي ده. نو هېڅ یو پیغمبر باندې چا دا دغ نه یې لګولی، صرف په حضرت مریم باندې لګېدلی او الله پاک د هغې څومره صفایي فرمایي. همدغه وجه وه قیصر روم چې دی ابو سفیان نه تپوس کوي. ابو سفیان مسلمان نه دی، نبی علیه السلام اولنی وخت دی. نو هغه تپوسونو کې تپوس دا کړی کیف نسبه فیکم، تاسو کې دا پیغمبر چې د پیغمبرۍ دعوه کوي د ده نسب په تاسو کې څه دی؟ نو ابو سفیان باوجود د دې نه چې په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام سخترین دشمن وی هو فینا ذو نسب، رښتیا ورته وویل، رښتیا یې ورته وویل چې په موږ کې پر هغه اعلی نسب والا دی. نو قیصر دا خبره وکړه وی دا یو علامت دی. وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها، انبیا هم دقه شان دي راځي د خپل قوم په اعلی خاندان کې راځي. نو نبی علیه السلام خاندان اعلی، د نبی علیه السلام نسب اعلی، د نبی علیه السلام د نسب د عدنان پورې دی. دا تاسو بیانو دا بالکل محفوظ دی. او د یو کس واقعه هغه اهل سیرو نقل کړي. د نبی علیه السلام د سیرت درې حصې دي د نسب. یو اتفاقي ده چې په هغې کې د تمام اهل سیرو او د تمام ماهرین انصابو اتفاق دی. هغه د پیغمبر علیه السلام نه واخله تر د عدنانه پورې. او هغه دی سیدنا و مولانا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فار بن مالك بن نزر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. د دې ځای پورې د تمام اهل سیرو اتفاق دی او د ماهرینو د انصابو اتفاق دی چې د نبی علیه السلام د دې ځای پورې نسبنامه بالکل دا محفوظه ده. بلکې امام بخاری رحمه الله
د عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړي دي چې نبی علیه السلام به چې کله خپل نسب بیانو هم دغه ځای پورې د عدنان پورې وبیانو. دویم چې دی هغه اختلافي دی، د عدنان نه واخله تر د حضرت ابراهیم علیه السلام پورې، چې بعضې وایي دا ټیک دی، بعضې وایي ټیک نه دی، بعضې دا ټول محفوظ دی، بعضې محفوظ نه دی. نو چا یې توقف کړی دی او چا بیان کړی دی. هغه دی عدنان بن عدو بن مقوم بن تارو بن یشجب بن یعروب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراهیم. دې ځای کې د اهل سرو اختلاف دی، سیرو د انصابو چې آیا دای کې سرګردي شته که نشته. او دریم چې د نبي علیه السلام د سب په هغې کې اختلاف ډېر زیات دی او په هغې څوک اعتماد نه کوي. او یقیني د ټولو اهل انصابو په هغې باندې اتفاق دی چې د نبي علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه پس چې کوم نسبنامه بیانېږي نو په هغې کې یقینا زیاتې غلطیانې. دغه شان د نبي علیه السلام د پلار د طرفه نسب چې دی محمد بن آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره. په کلاب باندې بیا نبي علیه السلام او د نبی علیه السلام د مور بیبي نسب یو کېږي. دا خو ظاهره خبره چې نبی علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې حضرت اسماعیل علیه السلام 12 زامن. په دغه 12 زامنو کې چونکې نسب بیا د جروم قبیله په مکه کې پاتې شوه، بیا نسب د هغو سیوا شو، وخت تېرېدو بیا 2 زامن نسب چې دی هغه ډېر مشهور شي، نابت او قیدار یا قیدار. نابت باقاعده د اسماعیل علیه السلام نه پس چې دی د زمزم د اوبو د خانه کعبې پوره انتظام به هغه کوو. او د دوی دا نسب بیا دومره خور شو چې خواره واره شو د معاش دپاره، چونکې په مکه کې دومره څه انتظام نه نو ځان دپاره یې د ژوند د ګزران دپاره یې سفرونه شروع کړل، څوک یو خوا لاړو څوک بل خوا لاړو. البته په دوی کې بیا یو مشهور شخصیت عدنان ظاهر شوی دی. عدنان چې دا په تاریخ کې د نبي علیه السلام په مشرانو کې په نیکونو کې او د اسماعیل علیه السلام په الواد کې عدنان چې د قابلیت او د شهرت په لحاظ سره په عربو کې د ټول نه ممتاز ترین شخصیت دی. او د هغې ځان خپل وجوهات دي چې عدنان ولې دومره مشهور و. د عدنان نه بس په عربو کې 2 غټې قبیلې جوړې شوې، بنو قحطان یو بنو عدنان، دا تقسیم شو. بیا هغه تربورې خبرې شروع شوې او ټول تیب تربیت ته شو، ان تر دې چې د دوی باقاعده جنګونه هم شوي دي، خبره چم ته ورسېده. او د دوی باقاعده اهل سیرو چې دی علامات ذکر کړي دي چې بنو قحطان چې و د هغو پټکي به زیړو، د هغو جنډه به زیړه وه، او بنو عدنان چې و د هغو پټکي هم هغو سره پټکي به والي، دا د هغو علامات او د هغو جنډه به هم سره وه. بیا د عدنان نه پس د هغه ځای معاد پیدا شوی. معاد د معاد نه پس مضر پسې بیا فهر بن مالک. دا فهر چې دی دی په قریشو مشهور دی، بیا لوی شخصیت په دوی کې فهر. او بیا د بنو عدنان په لاس کې د ټول بنو عدنان چې څومره د هغه څومره قبایل د هغوی وړې وړې خاندانونه بیا غټ شو، د دې ټولو قیادت چې وه د قریشو په لاس کې. د دې وجه نه امام مسلم رحمه الله د واصله بن اسقا رضی الله عنه روایت نقل کوي چې نبی علیه السلام فرمایل ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل. الله پاک د اسماعیل په اولاد کې بنو کنانه غوره کړه، واصطفى قریشا من بني کنانه، او د بني کنانه نه قریش غوره، واصطفى بني هاشم من قریش، او په قریش کې بیا د بنو هاشم الله تبارک وتعالى انتخاب وکړ. واصطفاني من بني هاشم، او بیا الله پاک زغوره کړ په بني هاشم کې زما انتخاب. یو روایت داسې دی چې په بني هاشم کې الله تبارک وتعالى بنو عبدالمطلب دا غوره کړ. بهرحال د دې ځای پورې دا اولنۍ خبره شوه د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نسب مطهره. د عدنان پورې مسلمان له پکار دا چې د نبي علیه السلام دا نسب هغه یاد کړي. دویمه خبره د نبی علیه السلام په دینکونو کې 2 هستیانې ډېرې مشهور شوي، یو ته وایي قصوی، بل ته وایي هاشم. د دوی تذکره ځکه پکار ده چې مخکې ته موږ بیا په نور تاریخ باندې به ښه پوه شو. د نبی علیه السلام په نیکونو کې د عبدالمطلب د نیکه چې قصی و. قصی دا عرب یو لوی سردار تیر شوی او دومره قابلیت او دومره الله پاک دله صلاحیت ورکړو
چې د قریشو پورا هغه د حرم پاسبانی وکړه د حرم ټول تنظیم هغه قریش په لاس کې د وخت کې راغی د دې قصې نوم مشهور شو مجمع باندې د وخت کار دا کړو دا جمع مشتق دی څنګه دا قریش دا خوارشو ډیر زیات په یو ور کې بل ور کې یو طرف ته بل طرف ته دا قصې ولګېدو دا تمام خلک راوړل دا ټول مکې ته راوستل دوی له کورونه ورکړل ټول په مکه کې آباد کړل مکه یو لوی ښار جوړ او بیا دا هم مشرین کې قصې کول امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي دا قصې خپل هغه زید دی زید او دې قصې را باندې ټول عربو باندې یو خاص اقتدار حاصل شو تمام خلکو ورته خبره منله بلکې دا بیا د نظم و نسق دپاره او د جرګې د راغونډولو دپاره د حرم په خوا کې یو غټ کور و هغه یې مقرر کړو د مجلس دپاره هغې ته دارالندوه وي د مشورې ځای د جرګې ځای په دغه ځای کې به د دو د واده د غم د ښادۍ د جنګ د جګړې د سفرونو د ټولو مشوره به هغه په دغه ځای کې کېده سفر نه به څوک لاړو که نه واپس چې به راغلو خپل کور ته به نه تلو اول به دغه ځای ته راغلو دارالندوه ته به راتلل هلته به کښېناستل ته هغه ځای بیا به خورېدو او د ده په الواد کې بیا هاشم راغلی دی د ده نوسی دی هاشم د دې هاشم دا د نبي علیه السلام د نیکه پلار د ده خپل نوم چې دی هغه عمر دی او دا انتهایي سخي و د ده سخاوت ډېر مشهور شوی او دا نوم هاشم د ده چې جوړ شوی دا د سخاوت د وجې یو موقع په مکه مکرمه کې قحط راغی او خلک ډېر زیات خوراک کار ته ډېر زیات محتاج شو حاجیان خاص کر دی ولګېدو شوروا یې غټه لوښي تیار کړه شوروا په هغې روټۍ ماتې کړې او هاشم چې دی دا نوړۍ ته ویلی کېږي ټوکړو ته په هغه دغه باندې دی مشهور په هاشم شو بیا د حاجیانو دپاره د ده دسترخوان به هر ټایم لګېدلی و خپل او پردی مسافر مقیم او پرې کېناستو آن تر دې چې مسافر به راغی حج له یا عمرې نه واپس بتلو د سفر ورسره اوښ نه و ده به اوښ هم ورکوو بل الله پاک د حسن ډېر زیات ورکړ بل الله پاک د ده په دې مخ کې به یې تندي کې هسې موږ دغې غوړوالی و دغې هغه د نبوت هغه غوړوالی خلکو محسوس کړی و هم دغه وجه و دې کله په سفر چې به ته که نه نو د بني اسرائیلو علماو د نبوت هغه اثار په ده کې لیدلي چې د په الواد کې پیغمبر راځي تر دې پورې چې بعضې علماو به ده سجده کوله د بني اسرائیلو لاسونه به راښکلول د ده به ډېر زیات احترام کوو تر دې پورې چې د عربو د بني اسرائیلو د علماو د قبایلو سردارانو دې هاشم ته د خپلو لورو د نکاح په خپله افر کړی خو ده انکار کړی بیا بادشاه هرقل د روم بادشاه هغه هم د خپلې لور د نکاح دپاره د پیغام رالیږلی و وایي چې ستا سخاوت ما لیدلی دی ستا سخاوت کیسې ما اورېدلې دي نو زه دا غواړم چې زه خپله لور چې ده هغه تا له په نکاح باندې درکړم څومره هغه ته پته وه چې د ده په الواد کې پیغمبري به راځي پیغمبر به راځي دا نبوت دا سلسله به د ده په الواد باندې ختمېږي که دا زما کور ته راشي ول الله پاک د نبي علیه السلام د پیدایښت لپاره یو خاص نظام روان کړی د انکار وکړو د بادشاه د لور سره نکاح نه انکار وکړو بیا دا دې هاشم چونکې دې خلکو به د خبره ومنله مشهور هم ډېر زیات و او روب دبدبه هم وه حکمت پکې هم ډېر د حکمت خبرې باقاعده د ده دریافت شوي دي لکه دې چې کله وفات کېدو خپل الواد ته نصیحت کوو وایي شراب به نه څښئ شراب به ځکه نه څښئ چې کېدی چې تا له ظاهري قوت او طاقت درکړي خو ځای به دې ختم کړي دا د داخلي الفاظ خپل الواد دي دا د دې خپل قوم د معاش لپاره سوچ وکړو د هغې د وخت چې زموږ د مکه کیسه کېږي نو د هغې دپاره موږ دپاره یوه لار د تجارت ده خو تجارت دپاره به بهر ملکونو ته تلل پکار و غټو ښارونو ته به تلل پکار چې کوم مشهور ښارونه مالداره خلک نو یمن او شام دا مشهور ځایونه او دا په لارې کې دا ډېر خوشي میدانونه به راتلل د قتل و قالت او د ډاکو ډېره خطره وه دا هاشم ورغېد دې باقاعده لار د حکومت د یمن سره د حکومت د روم سره د هغو سره کېناست او د قریشو دپاره یې ورسره معاهده وکړه چې موږ به ستاسو سامان راوړو
تاسو په خیر تاسو ملاویږي مهنت په مونږ کوو تاسو به زموږ د کافرو لږ حفاظت وکوئ باقاعده دغه دواړه بادشاهتونو له ښه باقاعده په خپل دغه کې امان ورکړو چې د قریشو چې کومه قافله راځي د هغو به ښه باقاعده حفاظت وکړي بیا په لاره کې د څه قبیلو خطره وه دی په خپل به هغو بچتلی دی چې تاسو یو څه کار وکړئ زموږ قافلې به نه لوټ کوئ البته ستاسو چې کوم ضرورت دي موږ به هغه پوره کوو د هغوی زموږ څه کار دی چې زموږ ضرورت تاسو پوره کوئ نو موږ ولې راکېږو دا یو طریقه د کامیابه شوه سورې قریش چې دی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف په دې باره کې نازل شوی چې ټول دنیا کې خلک تجارت ته تلل په لاره به محفوظه نه وو الله تبارک وتعالی ستاسو د دواړو د ګرمۍ او د یخنۍ د دواړو سفرونو لپاره انتظام داسې وکړو تاسو به ډاډ مټ باندې ځای خلکو به وي وایي دا قریش دي دوی د خانه کعبې خدمت کوي نو د دوی قافلې به نه لوټ کوئ نو الله پاک فرمایي په دې سورت مبارکه کې چې زما د کور د وجې نه زما د کور د خدمت د وجې نه تاسو په آزاد مټ باندې سفر کوئ تجارت لپاره تاسو په هغې کې ګټه کوئ تاسو په هغې کې معاشي خوشحالي حاصلوئ نو پکار دا ده چې د دې رب د دې کور چې کوم رب دی فلیعبدوا رب هذا البیت د هغه عبادت او بندګي شروع کړئ تاسو په امن کړئ امن د الله وسیله تاسو د معاش اسباب برابر کړل نو په سورې قریش کې الله پاک دغه تذکره فرمایي نجاشي بادشاہ جو نجاشي د حبشې د شام په د یمن په سفر کې بعد دو حبشې ته تلل د حبشې بادشاہ نجاشي شو هغه به د دې هاشم ډېر زیات خیال کو او ډېر احترام به ولا کو او چې کله به هاشم واپس راتلو خو باقاعده به خط تحفې ته حی باندې ورسته وي یو پیرا هاشم مشهور شي چې په دې وجه باندې چې د یو پیرا روم ته تلو او د روم د بادشاہ چې کوم ښار دی قیصریا هغې ته ویل کېږي په هغې کې دوی خپله قافله وه او هلته کې دوی د سفر د تجارت خپل سوداګري به هم کوله نو روزانه سهار به یو څاروی یا ګډه بېزه دغه لاروله هغې خلکو له به ورکوله نو هاشم مشهور شو ډېر زیات چې دا څوک مېلمه راغلی دی چې دومره فیاض او دومره سخي دی بادشاه سره ملاقات وکړو او په دغه ټایم کې دی هاشم چې دی د دوی سره دا معاهده وکړه چې موږ به د تجارت سامان دلته کې راوړو تاسو د امان او حفاظت لپاره انتظام وکړئ بادشاه باقاعده لیک ولور بیا چونکې د هاشم دا فیصله کړې وه چې زموږ مکه کې د خوراک او د څښاک انتظام او د خپل څه پیداوار زموږ نشته نو سفر به کوو په کال کې به دوه سفرونه کېږي یو سفر په ګرمۍ کې او بل سفر به په ژمي کې نو په ګرمۍ کې به تاسو یمن ته ځئ او په ژمي کې به شام ته ځئ نو کله کله دی په خپل وزرم په یو سفر کې د شام په سفر کې مدینې ته ورسېږو په مدینې کې د سټې کوو هلته بنو نجار یوه قبیله وه د هغې د سردار لور سلما بنت عمر د هغې نوم دی د هغې سره د ده نکاح وشو د دې هاشم نکاح وه سته ورځې دوی په مدینه کې وو بیا دوی د شام په سفر روان شو فلسطین کې یو علاقه ده غزه هغې ته ویلی کېږي مشهوره ده به پېژنې غزه او هلته کې دا هاشم وفات شوی دی د یو روایت مطابق د عمر په دغه ټیم کې 25 کاله او دا 497 سن عیسوي وه د دغه وفات شو اوس هم په هغې کې جومات شته او په هغې باندې باقاعده نوم دی مسجد سید هاشم د هغې نوم دی اوس هم موجود دی په هغه مقبره چې په کوم ځای کې ده دلته کې الله پاک د سلما بنت عمر چې دا د هاشم بیبي وه الله پاک ورله ځای ورکړ دی چې پیدا شو د ده په سر کې یو ویښته مې سپین و او ډېر زیات ښایسته و دومره ښایسته و چې د عربو شاعرانو په اشعارو کې ستایلی دی وایي چې دا دومره ښایسته و لکه د څوارلسمې سپوږمۍ په شان دی اشعار د عرب مور یې ورنوم کې وایي شیبان شیبه نوم ورته کېښود څه زمانه دا شیبه چې تقریبا 12 کاله پورې دی په مدینه کې و د مور سره مطلب چې دی مطلب دا د هاشم ورور مطلب د نبي علیه السلام د نکاح
تره چې کوم دی مطلب دی. دی خبر شو چا ورته وویل چې ستاسو چې کوم د هاشم زوی دی زه د مدینې نه راغلم او هغه ما په هلکانو کې لیدلی لکه لوبې کوی او د قریشي نوجوانو پته دوره یې لګي نو هغه په مدینې کې لوبې کولې نو دا ستاسو دپاره د شرم خبره ده چې ستاسو وراره د هاشم زوی په مدینې کې د نیکه کره پاتې کي. نو دا مطلب چې دی د هاشم د ورور دی پسې لاړ. او دویم قول روایت داسې دی چې دوی ته پته چې د هاشم زوی دی او نوم یې شایبه دی خو وړوکی به د مور سره و خو چې کله 11-12 کاله عمر ته ورسېد نو دا مطلب پسې په خپله لاړ. مدینې منورې ته چې ورسېد نو دې شیبه چې دی شیبه دا د نبی سم دا کم تره چې دی عبدالمطلب چې موږ وایو دا شیبه دا دی دا لوبې کولې. مطلب دی وپېژنده ځان سره کېنو چې ته ورته زما وراره او زه د مکې نه راغلی یم او په زما سره کېږي چې ځو نو هغې ټیک زما تره یې خو زه د مور د اجازت نه بغیر تا سره نه شم نو ما د مور نه به اجازت غواړې هلې وځو د مور سره میلاو شو. اول هغې انکار کوو بیا د مطلبي چې اصل خبره دا ده چې دا زموږ لپاره د شرم خبره ده چې زموږ د خاندان یو فرد دی هغه په بل د نیکه کره پاتې کېږي او دا په عرب نوم بیا پیغور راکوي نو زه به دې خامخا بوځم. او دویم روایت پکې بعضې علماو دا نقل کړی چې دې مطلب د ده دې مور ته ووایي چې دې ساعت کې بوځم بادشاهت دې بوځم دې به ذات په مشرۍ په تخت باندې کښېنوم نو ته به دې زموږ سره پرېږدي خامخا. مور تیاره شوه مطلب ځان سره دا شیبه روان کړو چې کله مکې مکرمې ته راورسېد نو دا شیبه دې مطلب ځان سره په اوښو باندې کښېنوله. خلکو چې ویلو خلکو وی مطلب ځانه غلام واغستو مطلب ځانه غلام اغستی دی هلکې راوستی دی غلام یې اغستی په هغه زمانې کې د غلامانو رواج نو مطلب ورته وایي چې نه دا غلام نه دا زما وراره دی شیبه نومې دی خو بهرحال مشهور په عبدالمطلب باندې شو چې دا د مطلب غلام او زموږ یو عالم دی مولانا محمد ادریس کاندیلوي رحمه الله هغه فرمایي چې د غلام دا خبره دغه مشهوره شوه چې کله دې مکې ته راورسېد نو چونکې د ده لباس هغه خاشع و ډېر درجن و په بد حال و د مطلب د خلکو تپوس وکړي دا هلک څوک دی جو ده دا نه شي ویلی دا زما وراره ځکه هغه هلک دې شو چې ده ته دا بده ښکارېده چې دا خلک وایي چې ګوره په خپله څومره پاک صاف دی او دا وراره ځنده په بد حال باندې دی نو ده ورته دا زما غلام چې بیا کور ته راغی او صفا را صفا کړو کپړې وپړې ته واغوستولې نو بیا یې خلکو ته دا زما غلام نه دا زما وراره د هاشم زوی شیبه دی خو بهرحال د ډېر وخت مشهور په عبدالمطلب باندې شو. عبدالمطلب چې دی دا د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی سکه نیکه د پلار مشهور چې کوم دی عبدالمطلب الله پاک ته ډېر زیات حسن ورکړی نو انشاءالله العزیز را روان درس کې به د عبدالمطلب خبره کېږي. دایمه خبره چې د قریشو خصوصیات سو په وو خبرو کې الله پاک قریشو له خصوصي طور باندې امتیازي شان ورکړی. یو دا چې د نبی علیه السلام اولني 10 کاله د نبوت په دې کې زیات قریشو مخالفت هم سیوا و لیکن زیات قریشو دې 10 کاله د نبوت په اولني دور کې 10 کاله د الله تبارک وتعالی عبادت زیات قریشو کړی دی بل چا نه که هغه ډېر کم. دویم د نبي علیه السلام د پیدایش نه لږ وخت مخکې د فیل ابرهه واقعه راغلی باوجود د دې نه چې د مکې زیات خلک دا مشرکان د دوی د بوتانو یوه لویه سلسله ده او دلته کې بت پرستي څنګه راغله جدا سبق دی خو د دې باوجود الله تبارک وتعالی د دوی سره مدد کړو هغه ابرهه هغه حاتیان الله تبارک وتعالی نیست نابود کړو سورې فیل د هغې تفصیلات بیان کړي. دریم خصوصیت الله پاک چې دوی ورکړی د قریشو لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف په دې امتیازي شان کې دا یو صورت الله پاک صرف د قریش لپاره نازل کړی په دې کې څه بل څوک شریک نشته. څلورم آخري پیغمبر په قریشو کې راغلی دا به یو لوی فضیلت. پنځم خلافت هم به دوی کړی الله پاک د خلافت مسند دوله ورکړو. شپږم د بیت الله نگراني
د بیت الله شریف خدمت د هغې د هر قسم اهتمام دا د قریشو کړی. اووم د حاجیانو د اوبو انتظام او د قریشو وکړو. د دې وجه نه یو روایت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي الناس تبع لقریش فی هذا الشان. دا خلک د قریشو تابعدارو په دې طریقه مسلمهم تبع للمسلمین، مسلمانان د مسلمانانو تابعدارو، وکافرهم تبع للکافرین او کافر د کافرانو تابعدارو. د دې ځای مو زموږ د درې خبرې پوره شوې. د دې درس نه موږ د سبق څخه حاصل شو. اولنۍ خبره خو دا چې د نبي علیه السلام حسب نسب په هر اعتبار سره اعلی دی، په هر اعتبار سره، که د مور د طرف نه د پلار د طرف نه، بیا د والدینو د پلار په نسب کې چې الله پاک کوم خلک پیدا کړی د هغو د هر یو حالات واقعات انسان حیران شي. واقع الله پاک د نبي علیه السلام د دنیا ته راتګ دپاره یو نظام جوړ کړو. په هغه نظام کې دا د عدنان نه په دې خوا په یو لوی نسب دغه را روان شوی. نو اولنۍ خبره ده د نبي اسلام حسب نسب اعلی دی په هر اعتبار سره. بله د نبي علیه السلام تره چې دی دغه وجه د مشروطیه هغه سخاوت و. د دې وجه نه نبي اسلام په خپله هم سخي و. داسې چېرته کې نه ده شوي چې د نبي علیه السلام خوا د یو سوالګر راغلی هغه تش کړی. که د نبي علیه السلام په لاس کې بس نه و د بل چا نه به قرض واخیستل خو سوالګری به تش نه لیږو. دا هغه سخاوت چې کوم د نیکه ورته په میراث کې پاتې شوی. د دې وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو سخاوت اختیار کړئ ځکه سخي چې دی الله پاک ته نږدې دی او سخي جنت ته نږدې دی. نو سخاوت د اعلی صفت دی او د نبي اسلام په خاندان کې موجود و، د نیکه د وختونو موجود و. نو دا صفت په ځان کې پیدا کول غواړي. بل موږ دا سبق حاصل شو چې قصي د الله تبارک وتعالی په دې خپل خاندان کې لوی شان ورکړو، خو د دې باوجود الله پاک هغه کوم نعمتونه صلاحیتونه ورکړو هغه د خپل خاندان دپاره د خپل قوم دپاره د پیدې سوچ کړی دی. نو موږ هم الله پاک موږ تاسو څه نعمت راکړی، څه صلاحیت راکړی، نو موږ نو پکار دا ده چې موږ هغه صلاحیت د خپل خاندان، د خپل قوم، د خپل کلي، د خپل علاقې دپاره، د خپل ملک دپاره موږ هغه صلاحیت استعمال کړو. په کوم شکل کې چې ته د بل خدمت کولی شي، په کوم شکل ته د خپل خاندان خدمت کولی شي، تا له کوم نعمت الله پاک درکړی د هغه نعمت قدرداني وکړو. بل دا دې کې موږ دا سبق هم حاصلېږي چې د دوی مشر هاشم او هاشم د خپل خاندان د ښې سوچ کړی. یو سړی د خپل خاندان مشر دی، یو سړی د خپل کلي مشر دی، یو سړی د خپل علاقې مشر دی، نو دی به د خپل ماتحتو د ښه سوچ کوي. دا موږ د نبي علیه السلام په میراث کې دا خبره پاتې شوې. او د قومونو د ترقۍ راز چې هغه اتفاق اتحاد دی، د هغو د معاش انتظام دی. که چېرته کې دې قصې دا خلک نه راون کړی، دا قریش نه راون کړی په دې مکې مکرمې ته، د هغو د زندګي به څنګه تېرېده؟ بیا د هغو لپاره د معاش انتظام، د تجارت انتظام، د تجارت لپاره اسباب د هغو لپاره لارې برابر کړي، د خپل ماتحتو لپاره د معاش انتظام، د خپل خاندان لپاره د معاش صحیح انتظام، دا د مبتدا به ذمه‌ورو کې دي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د نبي علیه السلام سیرت خپلولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.